ټوکرې به کې څه خبره ده ټیک ټوکر به دا خبره چې بس دې ټول عمر بس دې سره یارانه وه او موږ له پته نه وه اخر کې چې بیا پته ولګه د دې ویډیوګانې موږ سره شته دی. بہت شکریہ نواز صاحب. یہ واقعہ بیسیکلی دو خاندانوں کے درمیان میں تھا, دونوں رشتہ دار تھے آپس میں. ایک عبدالصمد اور اصغر تھے اور دوسری طرف سے 4 لوگ تھے جس میں سمیع اللہ انعام وغیرہ تھے. اس میں جو اصغر وغیرہ تھے ان کی بہن کی شادی جو سمیع اللہ کے ساتھ ہوئی تھی, ان کی بہن کو اصغر وغیرہ کے ساتھ زخمونه و ډاکټران ته تو راته زه د ورونو پرې نه ښودم ولا دا خو ډېره ګرانه وي که نه چې ځوان بچي هغه حالات چې ما وکتل هغه وینې ما وکتلې نو ما نه برداشت نه کېدل. زه یو سیټ ته یې کړلم دوی هم شته دی دوی راغله زموږ په کور باندې ډزې مو کړې فایر یې مو کړل ګزارونه یې مو کړل او کنځلې یې کولې. بیا هغې نه پس موږ ورغلو جرګې ته په جرګه کې په موږ باندې ګزارونه وکړو. بیا د جرګې نه موږ راووتلو او دوی موږ په حوالات بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم. 13 ورځ د تانا شاپور په حدودو کې یو ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راغله په کوم کې چې یو عبدالصمد نامي یو تن چې کوم دی ویلې کېدو چې یاره دا څه جرګه روانه وه په دغه جرګې کې چې کوم دی دومره غټه مسله نه وه چېرته په معمولي تکرار یا په معمولي خبره باندې هغه قتل شو. د سره چې دا بل کم تن دی دا په دې کې جو بل شو چې کوم تاسو اوس لیدلی هم شه چې کونټۍ د ورسره ډومبې دې تاسو ته کاکا د زړه صبر درکړي الله تعالی. بچی دی و عبدالصمد څنګه د دې واقعې نه خبر شوې؟ جی دا عبدالصمد زما د کور یو فرزند او د باندې زما ډېره ملا مضبوطه وه او دا زما د کور د کفالت هر څه ذمهوار و. دا دې نه مخکې زموږ لور د چا چې قتل کړل دوی باندې واده شوې وه او دا 4 کاله دوی سره وه خو دا 2 کاله لکه ګزارې حال و. د 2 کاله دویم چې کوم دی لکه یو جنې سره ټیک ټاکرې سره ملګرتیا وه او هغې وجې نه دا خبره بیا ورو ګنده کېدله. نو بیا روزانه وال ټکولو پکې او هغه وال ټکولو نه پس بیا داسې کار وشو چې دا ماشومانو تلل راتلل به په دې لاره او د دوی بدماشي او زورورتیا روزانه ټوپک او تمانچې وې. دې کې ویډیو هم شته دی. دوی راغله زموږ په کور باندې ډزې مو کړې فایر یې مو کړل ګزارونه یې مو کړل او کنځلې یې کولې. بیا هغې نه پس موږ ورغلو جرګې ته په جرګه کې په موږ باندې ګزارونه وکړو. بیا د جرګې نه موږ راووتلو او دوی موږ په حوالات کې بند کړلو چې د چا په خولې بند کړو او ولې بند کړلو. تقریبا 3-4 غنټې موږ په حوالات کې تېرې کړلې. بیا دا زما ورور شلو او عجیب مومن ورته وایي د دوی تره زوی دی یو هغه او یو سبحان الله نوم یو. هغه راغله موږ ستانې ته موږ تانې نه رابار کړلو او تا ته روغه کوو. هغه روغه کې بیا دومره کار وشو چې موږ یې کور ته بوتللو او اجرې ته د سبحانه جي او مومنه جي او دوی پوره ذمهواري هغسې وه چې یاره بس موږ تاسو ته روغه کوو دې کې خبرې نشته زیاتې. هغه دوران کې چې موږ څنګه ننوتلو 15 کسه 10 کسه یو سیټ کې ټوپکو سره ناست وو او 12 کسه که 13 کسه د دوی اجرې نه نور راووتو چې هغه مسله وو او ټوپک یې ورسره وې. او بیا چې ما زوی ودرېدو او دې زما ورور ورته وویل چې یاره دا خو تا درې ته موږ راوستلو. دې دوران کې زما د کوم دا زوم چې زما په دې زوی باندې ګزارونه شروع کړل. ګزارونو دوران کې د دې یو ورور نوم دی قاري سلیم هغه فایر شروع کړ. نو په دې باندې زما اصغر دا زوی ولګېدلو. هغې نه پس بیا چې زما زوی ولګېدلو دا پرېوتلو. هغې نه پس بیا سهیل هغه فایر شروع کړو. هغه باندې عبدالصمد ولګېدل او هغه شدید زخمی شلو. زخمی حالات کې بیا زما دا کسان راغله او دی اوچت کو او هغه دوران کې زما په دې ورو باندې ګزارونه وشول. په ما هم ډزې وشولې او زما یو بل ملګری موږ خیخ دی شیرولي نوم دی په هغې باندې ډېر زیات ډزې وشولې هغې هم ووالو او هغې کې دوران کې بیا دا هلک چې موږ اوچت کو او ګاډي کې مو واچولو. د دوی 2 کسه راغله او سره د مسله وو په ګاډي باندې فایر وکړه. د ګاډي شیشې هم ویشتلې او په زخمي حالات کې د موږ باندې تقریبا نیمه ګنټه موږ ته روډ کلاس کول خو دا هلک موږ بیا هسپتال ته ډېر په تکلیف ورسولو. دې ټایم کې ته خپله موجود وې چې دې ډزې کولې؟ زه بالکل موجود وم او زه بل ګاډي ورپسې کړلو او ګاډي ما چې رایستلو دوی ډزې کولې موږ باندې چې بیا دوباره موږ راپسې شولو موږ مومنټون لاره کراس کړه او واپس بیا موږ رینګ روډ ته راووتلو. رینګ روډ ته چې راووتو نو زه په ون وې را روان شوم. په ون وې چې زه را روان شوم زما 2 ګاډي سره کراس وشول نو هغې سره زما ټایرونه مو ما په ګاډي پسې پرېښود
ما هسپتال ته ځان ورسول چې ورسېدم دوی هسپتال کې زما د بشیم هسپتال کې بچی دی ولیدو چې څو ډزې درته ویشتې یاره ما خو ته ورنه شو ټینګولې خو چې مې کتل ته بس زخمونه وو ډاکټران ته تو راته وو زه د ورونو پرې نه ښودم ولا دا خو ډېره ګرانه وي که نه چې د ځوان بچي او یا حالات چې ما وکتل هغه وینې ما وکتلې نو ما نه برداشت نه کېدل زه یو سیټ ته کړلم نو زه ډاکټران چې څه وخت پیپونه هغې ته لګولم زه یې سیټ ته کړم بس مرګ حالات وخت کې دی چې څه دننه کولو بس د بخښنه ټول نه غوښتله هر چا نه بخښنه غوښتله هر چا نه معافي نه غوښتله او کاغذ کلمه شهادت یې ویله او څه وخت چې راویستلو تقریبا 15 ګنټې د هسپتال کې او بیا چې څه وخت اپریشن ټیټر کې بیا چې څه وخت راویستلو نو بیا هم د بس دا اوبه غوښتلې او کلمه شهادت یې ویله او په دې دوران کې په کم 9 بجې وفات شو واده یې شوی جی واده شو د 34 سال عمر او بچی لا نشته دی دا جرګه د څه جرګه وه جرګه د مومن جی او د سبحان جی زمونږ د روغه دي ما دي مخالف سره وصله څه دښمني وه ورسره دښمني ولورم ورکړې وه او لورم خوشاله نه وه دا جنې ټکوله او دی معمولی خبره باندې دا جنې والا معمولی خبره به تمون کې تمانچې او ټوپکې راوړلې لور ته تاسو کېنولي وه نه جی دوی کارا وه بس کم سار باندې راوتله او هغوی له ور لا کړل باندې کړل او ته ویل چې بس ته زموږ کور نه ځه ته مو نن سبا آزاد او د دې ټیک ټوکرې پکې څه خبره ده ټیک ټوکر باندې دا خبره چې بس دې ټول عمر بس دې سره یارانه وه او موږ له پته نه وه اخر کې چې بیا پته ولګېده د ویډیوګانې موږ سره شته دی او دا دوبه شوې ده سره هغه بیا رشته نکاح کړله پنځه میاشتې مخکې په نکاح واغستله بیا زه ورغلم ما ورته وویل زه دا په نکاح واله خو خیر دی رایې واله دواړه به یې ځای کور تېرئ نو شل ورځې مخکې دا یې راوستله او شل ورځې پس دی بس دی حالات کور کې ګډ وډ شولو کاکا دا چا چې جرګه کوله دي مشرانو نو دي یو بل ته ویلي نه و چې تاسو به دې جرګه کې ټوپکې موپکې نه راوړئ جی دا موږ سره مومنه جي ډېره دوکه وکړله تاسو نه وړي ټوپکې نه جی دا دې کې د ګوایانه موږ سره شته دی شهادتان هم شته دی او مومنه جي به په خپله ګویي وکړي سبحان جي به په خپله دا ګویي وکړي چې یاره موږ ورغلو چې موږ ستاسو ذمهوار یو مومن جي زه د خپل کسان ذمهوار یم او دې زما ورور ته ویل چې ته به د خپل کسان ذمهوار یې چې دې کې به نه ډز ټوپک موږ سره نه وسله شته او نه وسلې شوق کوو نو موږ څه وخت ننوتلو چې موږ ته سمه دره وه موږ سره هېڅ وسله نه وه موږ نه ډز کړی نه فایر کړی دی کاکا څه دې نه مخکې هم څه چا سره تنازع منازع شته که نه نه چې زموږ چا سره دښمني نشته موږ ماشاءالله څه وخت تېر کړی دی چې ډېر ښایسته وخت موږ تېر کړی دی مورکۍ ژوندۍ ده سم مور ژوندۍ ده او هغه ډېر بد حال کې ده او موږ سی پی او صاحب نه دا درخواست کوو دا یو مرسته موږ سره وکړي چې موږ سره ډېر ظلم او زیاتې وشو زما وس نه کېږي چې دې سره زه دښمني وکړم زما هېڅ وس کې نشته دی ولې چې زه ما ته کړز کوم زوی چې وي دا د ملا تړ چې وي هغه زما دا زوی کار روزګاري څه کوو جی دې مخکې به دې اړیم کوله بار سعودي له مې لېږلې هلته ما له مزدوري کړې ده 15 کاله خواري کړې ده ما له مزدوري کړې ما له یا کور ساس کړ زه یې په خپل ودرولم او بس دا دوی ظالمان رانه واغستو تم موجود وي په هغه ټایم چې زه موجود ته په کوم ځای ولګېدې زه په دې ځای لګېدلم دا د جرګې کې دا خبره وه داسې هغه شوه جرګې والا موږ بوت هغې موږ سره زیاتې وکړو ټول زیاتې موږ سره جرګې والا وکړو او جی ته په ډز ولګېدې زه په دې ځای ډز دواړه ځای لګېدلم په دې خبره خو ختمېده هم شوه که نه بس هغوی موږ سره زیاتې وکړو هغوی پیل نه دا پلان جوړ کړی موږ له کاکا دا جرګې دا سیستم یې به پخوا هم کېدي خلکو به دا جرګې کولې زموږ د پښتو یا د پښتنو دا روایات به چې کوم دی دا دستور به دا څیزونه به قایم و دایم و خو اوس هغه څه چې موږ کوم ګورو هغه ډېر زیات د لرېوالي طرف ته روان دی منګل صاحب ډېره مننه ستاسو راتګ منګل صاحب دا خو داسې و چې یو دوی سره زموږ رشته ډېره ښایسته رشته راوه زموږ ورېره هلته ناسته وه دوی سره زموږ تګ راتګ و مړي ژوندي وو دا یو 2 کاله یو نیم کال یا کال دوی په کور کې داسې یو خرچ راغلی و چې نه پوهېدو چې څه چلو دا جنۍ به کله مثلا مور کوه کله به هلته وه بیا به زه ورغلم بیا به مور ته زه به چې خیر د لاړه شه که تاسو یو ځای ټایم کې ودرېږي دا خبره د دیو داسې لږ بیغ زیات کړ بیا داسې معمولي خبره او په دې ورځ باندې چې کومه ورځ باندې دا ډزې کېږي او کومه ورځ باندې دا سالک مړ کېږي دیو د دې یو ورور دی د دې اصغر هغه داسې لږ مینټل غونته کې دی او دې هلک په هغه ورځ باندې دا ولاړو د دې یو بل هلک په دې لار به تېرېدل دی به ورته ویل چې هلکه څه راته ګورې هغې به ورته ویل چې ګورم درته ولې کوږ روانې په دې باندې د دې دواړو خبرې شولې زه هغې کې څوک څپېړه نه وه شوې دې کې دا عبدالصمد چې کوم وفات دی نن دې عبدالصمد د خپل د ورور ډېر بد وویل بیا ورغله دې سویل ته او دغه ته
لیاقت لا او د کاری لا دی له ورغله ورته چې ګوره ما خیر د خپل روروم واله او بس غلطي زما د رور ده هیڅ خبره نه ده دی کې دیو ټلیفون کړی د شاپور تاڼي والا زما د ورورونه هم بوتلي دوه ورورونه زما بوتلي یو مې د رور د په حوالات کې بندو هغه جی چې بیا د مومن جی او د پدلی سبحان صاحب دا ما ته راغله ما ته ویلې چې هرته چل دی چې دا کاتب هلته ختمه کړو د تاڼې نه به روځو او موږ به د دې کسانو روغه وکړو ولې چې په جنګ جګړو کې څه خیر نشته هغه ما ورته وویلې ما صحیح ده څنګه تاسو مشران یې د دې علاقې زه خو د بل ځای نه راغلی یم څنګه تاسو خوښ یې مغه شانتې به وکړو چې جي بس بیا د تاڼې نه موږ ووتلو او لاړو د دې علاقې ته هلته موږ کېناستلو بیا دې کې د فضل سبحان صاحب عموما اجراله ما ته ویل یاره موږ اجره کې ناستو تاسو ولې نه راځئ زه ورغلم ما ورته ویل یاره مل سبا به زه درشم او خیر د سبا به کینو شپه هم ده ښه په د سړه سینه باندې به کینو ګپ شپ به مو لګو دا چې خبره به ښه دومره غټه خبره نه ده دې کې دې ویلې چې حاجي صاحب داسې چل دی سبا پرېږده او موږ خو دا ګوره ستا په خوله باندې دا هلک د تاڼې نه م راوښکل او دا دې وغه دی ښځه دا خبرې وکړې چې زه راودېښکل صحیح ده ته زمونږ دې خولې ته نه ګورې او ته دا کسان راوکاږه هغه الله شته زه دننه ننوتلم دیو راته بار ناست او ګرمي هم ډېره وه بیا راپسې غږ وکړه چې څنګه چل دی یار تاسو راځئ که نه مال ښځه درغلو چل ته ورغلو چې مې کتل یو 20 کسان هغه چمن کې ناست وو یو 20-25 کسان نور په دې کټونو خوا دې خوا کمرونه راووتل لیکن ما ورته غږ وکړه چې مال یار لکه ته د خلکو دا ګردنۍ تړلي دا څه دي دوی ویلې چې نه د خپل د دې سبدي د هغې ته راغلي دي دوی ویل چې د دې خپل سبدي د هغې ته راغلي دي او دا ستا په کاته کې دا نه دي راغلي دا خلک ستا کاته کې نه دي نو ما ورته ویل یار دا کار ماته مناسب غونته کې نه ښکاري ما دې خپلو هلکانو ته داسې وکتل دې کې زموږ د هلکان داسې ودرېدل چې ودرېدل د دې د اوښې د دې اصغر اوښې راله دې بلال ته په دې مخ سوک ورکړ بس دې سوک دوران کې ډزې شولې کاری سلیم راله اصغر یې ویشتل او سویل چې کوم دی هغې دغه عبدالصمد یې ویشتل عبدالصمد په زخمي حالت کې هسپتال ته ورسېد هغه بیا هلته مړ شولو او دې کې په ما باندې هم څه ګزارونه دې وکړ او ډزې ډېرې زیاتې ډزې وې بس دا خبره وه نور موږ CCP صاحب نه او د SSP اپریشن نه موږ هغې ته سوال کوو موږ ډېر مظلومه خلک یو چې زموږ سره د انصاف وکړي او موږ سره د داسې یو تاکید تې وشي چې هغه بالکل په صحیح معنو باندې که موږ کې غلطي موږ له دې ګوتې ونیسي تاسو کې غلطي ده که دې کې غلطي ده که دې کې خو کم سے کم دغه حجرې والا به هم د خیره ساتي دا شهادت به کوي چې دا خلک ډک و دې سره سنو ډېره مننه ستاسو لور په دې باندې واده وه نه جی زما عبدالصمد باندې لور واده وه خورې مې هم کېدو چې دا مې د ترور زامن دي او د ده پرور باندې زما خور واده وه او صمد مونږ ورکوټې لوی کړی و دوی کور کې بیا هغې نه پس چې لږ لوی شو بیا سعودي ته لاړو سعودي نه پس چې راغی بیا پلار یې مونږ نه رشته وغوښته اوس لور له څه حوصله ورکړې نو لور له بس دا حوصله ورکوو جي چې بس زړه یې صبر شي خدای دې ولاړه صبر ورکړي او مونږ انصاف غواړو چې څه وي بیا څنګه تاسو ښه ستاسو دعاګانې الحمدلله دا صمد او ارباز دا ټول زموږ شاګردان او موږ سره علاقه کې تقریبا 60 کالونه زیات تیر کړي دي خو الحمدلله داسې ستوتو مې یا چغې سورې هر وخت به د دوی په دې خوله باندې یو مسکرا هټو او خندا خوشحالي او یو پرامن خلک دا حاجي صاحب چې دي نو ډېر انتهایي په علاقه کې وخت تیر کړی خو پرامن خلک داسې مونږ دوی سره چېرته لاس کې چاکو هم نه دي لیدلي نو دې واقعې نه چې زه خبر شوم نو اوسان مې خطا شو چې دا اصغر مې وکتو صمد بالکل د نه منلو خبره وه ذهن یو خو زه دا پیغام ورکوم د ټولو پښتنو وروڼو له چې مهرباني دا کوئ خپل بچي دا تمانچو ممانچو کلچر نه دا بالکل دغه وساتئ او دویم د صبر چې هر چا له پکار صبر اوس لکه ګوره یو سړي غلطي وکړه یا څه وکړه نو د تمانچې حق خو ستا نشته که نه د قتل حق خو ستا نشته چې ته یو سړی چې دی نو راځي او په وړه خبره باندې تمانچه ورپسې راځي او قتل او بیا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې ګوره څوک په
داسې قصدن عمدن قتل وکړي نو د هغه سزا چې کوم ده نو دا همیشه دپاره جهنم دی، همیشه دپاره جهنم ده. یو د ګرمۍ موږ نشو برداشت کولی نو همیشه جهنم به څوک برداشت کړي. ښه ګرانو کتونکو تاسو د دغه ورثه خبرې واورېدې. په دې کې ګرانو کتونکو دا ټیم ما سره اس پی رورل صاحب موجود دی. کومه دا واقعه چې مخې ته راغلې وه د تانا شاپور په حدودو کې، تاسو د مدعیانو خبرې هم واورېدې. بہت شکریہ حمید صاحب، یہ جو ایک انسیڈنٹ رونما ہوا تھا تانا شاپور کی حدود میں، یہ کیا واقعہ تھا؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس کے ڈیٹیل شیئر کریں. بہت شکریہ نواز صاحب. یہ واقعہ بیسیکلی دو خاندانوں کے درمیان میں تھا، دونوں رشتہ دار تھے آپس میں. ایک عبدالصمد اور اصغر تھے اور دوسری طرف سے 4 لوگ تھے جس میں سمیع اللہ انعام وغیرہ تھے. اس میں جو اصغر وغیرہ تھے ان کی بہن کی شادی جو سمیع اللہ کے ساتھ ہوئی تھی، ان کی بہن کو اصغر وغیرہ کے ساتھ کچھ مسائل تھے اور وہ اپنے گھر چلی گئی. جب یہ اصغر اور عبدالصمد جس کی وہ بیگم تھی، جو وہ لڑکی تھی، خاتون تھی، جب ان کو وہ جرگہ لے کے ان کے گھر گئے اس کو لینے کے لیے، ادھر ہاتھا پائی ہوئی اور ہاتھا پائی کے دوران ہی فائرنگ ہوئی جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور عبدالصمد کو گولی لگی جو انیشلی ہاسپٹل جب لے کے گیا، اور انیشلی تو وہ زخمی تھا، بعد میں وہ جو ہے فوت ہو گیا. اب تک پولیس نے کیا کارروائی عمل میں لائی ہے اور کب تک متوقع ہے جس میں مطلب یہ جو نومینیٹ ملزمان ہے کہ گرفتار ہو جائے؟ اس میں انیشلی ہم نے کراس ورژن میں ایف آئی آر دی تھی کیونکہ دونوں پارٹیز کی طرف سے زخمی تھے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک عبدالصمد جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور پھر ہم نے ان کی 302 میں کنورٹ کر دی، اور اس میں ہمارے 2 ملزمان اریسٹڈ ہیں اور 2 ایبسکانڈر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد از جلد. بہت شکریہ. بہت شکریہ.